بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 14 مجرورات. مصنف رحمه الله د مرفوعات بیان وکړو، اغه بعد د منصوبات بیان وکړو. اوس په دې فصل کې مصنف رحمه الله د مجرورات بیان کړي او فرمایي جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہے. مجرورات جمع د مجرور ده او مجرور چې دی نو دا هر هغه اسم توي چې مشتمل وي په علامه د جر باندې، او علامه د جر چې دی نو دا کسره ده، لکه په زیدین کې مررتو بزیدین، یا په غلام زیدین کې په دال باندې چې کومه کسره ده نو دا علامه د جر ده. او هم دغه شانت فتحه هم علامه د جر ده په غیر منصرف کې، لکه مررت بعمره، په دې ځای کې را باندې چې کوم فتحه ده د علامه د جر ده. او یا چې دنه دا هم علامه د جر ده، لکه څنګه چې په مررت بابیکا او مررت بمسلمین او مررت برجلین، پدې کې یا راغلی د یا نه د جر پته لګي. نو مجرور هغه اسم دی چې مشتمل وي په علامه د جر. علامه د جر چې دنو یا کسره ده یا فتحه ده او یا ده. مجرور اسمونه چې دي دا دو دي، مرفوعات اتدي، منصوبات دولس دي، مجرورات دو دي. ایک تو مضاف الیہ، یو مجرور چی دی نو آغا مضاف الیہ دی، جیسے غلام زیدن. پدیزے کہ غلام مضاف دی، زیدن مضاف الیہ دی، دا مضاف الیہ مجرور بھی پدی وجہ باندی، پا زیدن باندی، پا دال باندی کسرہ دا، او دا کسرہ علامہ دا جر دا. دوسری وہ جس پر حرف جر داخل ہو. او دویم نمبر مجرور آغا دی چې پا آغی حرف جر داخلی، جیسے بزیدن، لکه پا بزیدن کی با حرف جر داخل شوی دی پا زید باندی، نو زید مجرور دی. او د دې دا جر چې دی نو دا د دال پا کسری سره د دې پته لګي چې دا علامه د جر ده. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی. پڑھنبے نمبر فائدہ کی مصنف رحمہ اللہ دا بیانی چې په مضاف باندې الف لام او تنوین چې دی نو دا ناراضی، اور تثنیہ و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے، او دا تثنیہ او دا جمع نون چې دی نو دا په اضافت کی غرزی، جیسے غلاما زیدن. پدیزے کی غلاما زیدن کے غلامانی تثنیه ده، او د دې د نون تثنیه چې دین دا د اضافت د وجه نه غورځیدلې دي، ذکر د اضافت چې دین دا زید ته شوی دی. نو غلامان زیدن بنوی لیکي کې غلاما زیدن به ویل کیږي بغیر د نون تثنیه نه. فرسا عمرنم دغه شان دی. او مسلمو مصرا او طالبو علمن دا د جمع مذکر مثال دی. پدې کې نون جمع چې دی نو هغه د اضافت د وجه غورځیدلې دی، اصل کې دی مسلمون مصرا او طالبو علمن، په اصل کې دی طالبون علمن. نو دا نون جمع دا د اضافت د وجه نه غورځیدلې دی. نو په دې فائدہ کې مصنف رحمه الله سلور خبرې بیان کړې دي. یو خبره دا ده چې په مضاف الف لام ناراضي. دویمه خبره دا ده چې تنوین په ناراضي. دریمه خبره دا ده چې نون تثنیه د اضافت په وجه باندې غورځيږي. څلورمه خبره دا ده چې نون جمع د اضافت د وجه نه غورځيږي. دویمه فائدہ کې مضاف الیہ کے معنی میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے. په اردو کې چې کله د مضاف مضاف الیہ معنا کولی شي نو پدې کې کا، کې، کی دا راځي، را، رے، ری، نا، نے، نی.
لکه غلام زیدن زید کا غلام پدې کې کار راغلی غلامی حاضرن میرا غلام حاضر ہے پدې کې راغلی میں را ضربت غلامی میں نے اپنے غلام کو مارا پدې کې نه راغلی او په پښتو کې عام طور د مضاف او مضاف الیه په معنا کې درازي غلام زیدن د زید غلام همدغه شانتي زما دا پکې راځي غلامی زما غلام زمون غلامنا زمون غلام